جی بالکل د لاجبر کلا اوسیدونکي چې چا صدر روډ باندې واقع ده خلک راغلي دي سر په احتجاج دي د پېښور پریس کلب مخې ته د هغې سره خبرې کوو چې هغې به څه وایي. موږ د لاجبر کلا د نوګمن لاجبر کلا اوسیدونکي بختیار رحمان نوم دی جی زمونږ دا دغه دی چې دغه دی کې زمونږ ځمکې دي موږ سره ډیګرې دي موږ سره انتقالات دي موږ سره چې کوم دی بېلپان سره تللي دي د هغې باوجود دا سړی مالداره دی اثر رسوخ والا دی د ناصر جمال نوم دی ډیس پلازې مالک دی جی د آل ته جی مانه د 100 کنال پیسې واشي 3 کروڑ روپے ماته وې د ځمکه مې درکړه بس بیا رانه قبضه کا پیسې هم واغشتې په ډاکټر اشفاق او شفیق نه پیسې واغشتې هغه ځمکه هم قبضه کا یعقوب خان نه پیسې واغشتې هغه هم قبضه کا جی د کار دا دی چې دې پردیس ځمکې قبضه کوي ګینې زه یو خاص کوم یو طرف ته تاسو وایي چې دا لاجبر کلا زما د نیکه ده چې ستا د نیکه ده نو ځمکه ستا په کار بل طرف ته ته وایي چې ما نه پیسې واغستې ځمکه را باندې خرڅه کړه بهرانه قبضه د پلار اغشتې وکنه د پلار دغه کې 15 جرب پټې اغشتې هغه 15 جرب په سده سره 120 جرب دیم او بلاشه پیسې هم وړي او نو دغه د درې دی د دې چې کم شي د خپل شي دی نو موږ ته خپل شي پری دی لکه د دې کې پلار چې کوم ځمکه اغستې و دي تاسو واپس واغستې موږ ته اغشتې هغه هم د قبضه کړی هغه هم قبضه کا او د مخ هم قبضه کا هغه هم د قبضه زمونږ خپل هم قبضه کا هغه هم رانه قبضه تاسو پولیسو سره د دې کوشش نه وکړه پولیس خو د مو خبره اوري نه پولیس د مو خبره د سره چې کوم دی اوري نه موږ چې پولیس نشي موږ ګیرې موږ جیلونو ته کوي دا جی تانه دوزه ده مخکې چې ما باندې د دهشتګردۍ پرچه کټ کا او زه په دهشتګردۍ کې زما نه میاشتې جیل کې تېرې کې بیا را باندې دوباره کټ کا بیا دوباره مې جیل کې تېرې کې بیا دوباره جی بس موږ نشي او ګیرې یم او خرابې یم او موږ د هغې باوجود موږ خپل حق نه پرېږدو نوې سی سی پي چې راغلی دا نوې سی سی پي راغلی دا خو ډېر ایماندار سړی دی ډېر تکړه سړی دی قبضه ما په دې ډېر زیات خلاف ته موږ ته درخواست کوو چې تاسو دې کې اکشن والې ما مړه وغواړئ او دې مړه وغواړئ دلته مو ووایه چې ته سند وروړه زه به مې وړم که د دوی وي د ده به شي او که زما وي زما به شي درخواست ورکړی دی ما سی سی پي صاحب له درخواست ورکړی د ایس پي صاحب ته مار کو خو ایس پي صاحب هېڅ کار ونه او جواب بس هېڅ څه وجه نشته چې هغه چې ورشمه بس هغه خپل کار کوه بس هېڅ هم نه وایي مخکې مې بل سی سی پي له ورکړې وه هغه ډي اس پي ته مار کو هغه ډي اس پي هم پکې څه کار ونه کړو زما نصیب نوم دی لاجبر کلا اوسېدونکی یم زه خو وایم چې دا مسله مثلا پولیس والا غواړي نو هغه یو سایډ دی نه علي صحیح ده که نه لکه اوس مثلا کوم طرف ته چې کوم دی اثر رسوخ یا چې کوم دی ریفرنس یا پیسې وي مثلا که نه نو هغه سیټ دی نه علي حق دی حقدار ته ورسي او دویم په نیګوشیشن باندې په افهام و تفهیم باندې چې کوم دی دا مسله حل سی سی پي صاحب ته زما دا خواست چې مهرباني وکړئ دا دواړه پارټۍ کېنوئ جي تاسو خپل ځان اول مطمئن کې چې مطمئن شي د هغې نه پس چې کوم دی یو داسې جرګه مرکه پکې کښېني او دا خبره خیر طرف ته بوځي جي هغه ځای اوس خالي پروت دی که څوک نه جي هغه په پولیس ولاړ دی او د پولیس په نګرانۍ کې د هغې ته حواله کړي دي جي موږ ته بې دخله کړو موږ د خپل کورونو هم بې دخله وجه دا ده چې د هغه ریفرنس دی اثر رسوخ دي تاسو خو وایئ چې موږ دخل هم راوړو دغه مو تاسو یې ولې بې دخله کوئ په کار چې هغې بې دخل کړی نه جي هغه چې په چوکۍ کې معمولي غوندې کې لیکلي دي په هغې به ایکشن نه دي او زموږ کوټ زموږ ډیګرانې زموږ انتقالات زموږ بلف زموږ دا هېڅ کار نه کوي پولیسو ته دغه ځای چا حواله کړی پولیس ته ناصر جمال حواله کړی او ناصر جمال پولیس ته حواله کوي پولیس چې کوم دی واپس ناصر جمال ته حواله کوي نور خلک ورسره شته که نه او جی دا ټوپک مار راوستي چې دا پولیس والا ورسره دغه چې کوم دی په دې دیوال کې هم ښه کار وکړو ښه د وضو تاڼه داسې چل دی موږ د ناګومان چوکۍ ته چې ورشو چې راځي په موږ باندې ډزې کېږي راته وایي پټاخې خلاصېږي نو زه دا منمه چې دا قرآن مجید په پټاخو لګېدی او که په دې ګولو لګېدی دی پروردګار په ګولو لګوه دا موږ مسلمانان یو که نه دا په ګولۍ لګېدی تاسو دا زما د ټول قوم ته دا درخواست دی چې دا د خدای کلام لګېدلی او د دې د خدای د کلام ایکشن پې والی کیمرې وغیره څه شته هېڅ هم نشته پولیس والے وړي دي که نه کیمرې ما 2 پیره په کوره مو لګولې په حجره مو لګولې پولیس راځي هغه وړي کیمرې به نه لګې بل چې کوم دی زموږ کور ټول سامانونه وړي زما د کور ګیټ زما د رونو زما د ترونو تربورانو ما 12 علاقو بیا باندې سولر سیسټم لګوي هغې غونډ وړي دی
دا بس زور کوي کنه زور نو بس دا غي زور به پولیس والو واګانې چې له هر یو شی بوزي ته تاسو ته واګانې نه بوته پولیس والو چې موږ راوځي موږ جرمانه واګانې بوزي الکان بوزي واړه غټ بوزي جی بالکل دا چاکسده روډ ناګومان لاجبر قلعه اوسیدونکي عوام هغه ټول دا یو فریاد راوړی نه سی سی پی سیب لا چې کم د قبضه مافیا خلاف هغه برپور ایکشن اخیستی دی ایکشن اخلي دی وی چې مونږ د نه سی سی پی سیب توایو چې مهرباني وکاو د لاجبر قلعه غم وکا ته چری دا ونه شو نو بیا به موږ په زرګاو خلک راځو د اسمبلی مخې ته به احتجاج کوو که احتجاج سره مو نه شو نو اخري مجبوري زمونږ دا ده چې سره د بچو د خپل خاندانونو به راوځو او د سی سی پی او دفتر مخې ته پولیس لاین مخې ته یا د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته به ځان باندې تیل واچو او ځان به وسیځو ولې چې بله لار نشته